که دلته موږ یو مثال ورکړو چې زموږ تاسو په معاشره کې ځینې خلک داسې دي چې د اسلام په بګار یا په لیکه یا په دایره یا په سیمه یو قدم ځننه ایښی دي او یوې زبان دې ایښی. که چیرې په دغه اسلام کښې د دنیا مفاد فایده او غرض پوره کېږي نو بیا دا د اسلام له سیمې زبان دې قدم دی ځننه راواخلي او بیا درته وایي هم یا زه تر تا ښه مضبوط او لوی مسلمان یم او زما په مسلمانۍ کې څه شک مه کوه. خو که کله پر اسلام د اسلام په دایره کې ځننه یا پر اسلام یا د اسلام په سیمه ځننه څه ازمایش یا څه تکلیف یا دنیاوي نقصان رایسي د ازمایش لپاره نو د هغه ځننه د ایمان په دایره ځننه قدم د ایمان په سیمه ځننه قدم هم راواخلي یا زه خو دورې لوی مسلمان یم نو دای د ایمان للیکي غځننه قدم هم بار واخ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. د سورة عنکبوت دغه لسم او یولسم آیات دا د منافقینو په باره کښې الله تعالی که یو سړی ووایي چې زه مؤمن یم مسلمان یم او د حال دا وي که په مسلمانۍ کې د دنیا پایده وي نو بیا دای ځان داسې ښکاروي لکه تر ټولو لوی د ایمان خاوند چې به دی او که چیرې د مسلمانۍ یا د مؤمن ښکاره کېدو کښې د دنیاوي نقصان وي بیا دای واپس په شا وګرځي یعنې خپل اسلام یا د مؤمن شناخت چې به کولو له دې دای په شا وګرځي یعنې ځان داسې ښکاروي لکه زه چې به مؤمن نه وم. د قرآن په اصطلاح کې و داسې سړي ته منافق ویل کېږي. دا هغه خلک دي چې په ظاهره مؤمنان ښکاره کېدل او ځان مؤمنان ښکاره کولو خو د ایمان چې کم قیمت و د هغه و ادا کېدلو ته تیار نه و. لکه الله تعالی چې په سورة عنکبوت اول آیاتو کې ویل چې د خولې په ایمان نه خلاصېږي د عمل په میدان کې به دغه د دعوې ایمان ثابتوي چونکې دی د عمل په میدان کې دا خپل د دعوې ایمان چې د مؤمنوالي دعوه لري چې زه مؤمن یم دا ثابتولی نسي چې پر کومه موقع د ایمان په عمل ثابته کړی وای دا هغه موقع وه خو چونکې د په عمل باندې هغه د ایمان قیمت ادا نه کړ او دا یې ثابته نه کړه چې زه د عمل په میدان کې هم مؤمن یم. دلته الله د معاشرې د ځینو انسانانو الله تعالی ذکر کړی. په نن سبا معاشره کې که زه او ته وګورو داسې معلومېږي چې دغه زموږ په زمانه کښې هم ځینې خلک خودغرضه دي. که الله تعالی په خپل کلام کې ځای په ځای وایي چې تاسې تر سیمو مه اوړئ. اوس که دلته موږ یو مثال ورکړو چې زموږ تاسو په معاشره کې ځینې خلک داسې دي چې د اسلام په بګار یا په لیکه یا په دایره یا په سیمه یو قدم ځننه ایښی دي او یوې زبان دې ایښی. که چیرې په دغه اسلام کښې د دنیا مفاد فایده او غرض پوره کېږي نو بیا دا د اسلام له سیمې زبان دې قدم دی ځننه راواخلي او بیا درته وایي هم یا زه تر تا ښه مضبوط او لوی مسلمان یم او زما په مسلمانۍ کې څه شک مه کوه. خو که کله پر اسلام د اسلام په دایره کې ځننه یا پر اسلام یا د اسلام په سیمه ځننه څه ازمایش یا څه تکلیف یا دنیاوي نقصان رایسي د ازمایش لپاره نو د هغه ځننه د ایمان په دایره ځننه قدم د ایمان په سیمه ځننه قدم هم راواخلي یا زه خو دورې لوی مسلمان یم نو دی د ایمان للیکي ځننه قدم هم به راواخلي. نو دغه د منافق سړي خوی وي چې دی په خودغرضي په مفاد پرستي او دی په لالچ او دی په شنه بوټي پسې ځي یعنی دی اصول پرسته نه وي دی مطلب پرسته وي دی خدای پرسته نه وي دی هوا پرسته وي
او دای ستا مستقل مرګری جوړېدای نسی خو کې غرض در پوره سو بیا د پرېږدي هم. لکه د قرآن په اصطلاح کښې د منافق دپاره الله تعالی مذبذب لفظ هم استعمال کړی. دا مذبذب په عربي کې دا وذباب و مچ ته ویل کېږي. ذباب معنا مچ. اوس دا مچ ځای ښکاره نه وي، کله دلته کښېني کله هالته کښېني، یعنې د ده ځای او تون د ده ټکانه ښکاره نه وي. چې چېرې د ده پکښې پایده وي نو دا مچ هغه ځای له ځان رسوي. او دا منافق ته و دغه انسان ته مذبذب هم په ځکه ویل کېږي چې دی د ورکې خاوند ده ته ښه پته وي چې دا حق دی او دا ناحقه دی، خو ده د ده له حق او له ناحقه څه، له هوا پرستۍ څه او له خدای پرستۍ څه، له دین څه او له دنیا څه په ده په یوه ایماندانۍ کې دا ښه کړه په دین کې پوره کېږي نو و دین ته هم رازغلي، او کې دا ښه کړه په کفر کې پوره کېږي و کفر ته هم رازغلي. نو د ده خوی د ځناور غوندې وي. لکه ځناور چې شین موټی لیاشین بوټی ورته ونڅي کې تر لیار پر تیره اړوي هم دی در پسې اوړي، او کې تر لیار پوځبړ اړوي نو هم دی اوړي. په نن آیتو کې الله تعالی د دغسې کسانو ذکر کړی دی. نو الله تعالی د موږ تاسې له منافقته له د به مخې د برخې ورځې ځاښه له دې ځاښه وساتي، او الله تعالی د خدا پرست سوچه کامل مسلمانان جوړ کړي.